یعنی قرآن کریم د دې ټکی نه منع کړی دا چې مسلمان به دا نه وایي چې دا کافر زما دوست دی. دا دی وایي چې دا زما واقف ته په جنگلو میں دی وغیرہ وغیرہ. لیکن دوست به ورته نه وایي. علماء لیکي چې کوم شینا الله منع کړی دا هغه شی دو صورت دی. یو صورت دای چې یو سړی نه په غلطه او لفظ اوته نو پاغه نه ګناګاری، لیکن که یو سړی قصدن دا وي چې دا کافر زما دوست دی او د ته پته ای چې قران کریم کافر ته د دوست ویلو نه منع کړی دا، نو بیا دا سړی په کافر شي ځکه چې د قران نه انکار وکړي. د دې داسې مثال لکه یو سړی قتل وکړو، یو سړی بے گناہ مړ کو، بے گناہ مړ کو، چاته تپوسو کو چې دا دی ولی مړ کو. کله دا وی چې غلطی را نه وشوه نو دې ګناګار دی، او کده داوی چې خمه وکړو چې مړمه کو نو د پټکی په کافر شي. یا یو سړی روزه وخوړه، چا ورته وی چې روزه دی ولې وخوړه او دو ویلی چې غلطی مې وکړه یا بیمارم یا راته ډاکټر ویلی چې منیسه، نو کدا باندې وکړه خدا گناہگار شو. او کدو ویلی چې ما خو کچ دا روزه مې وخوړه نو پټکی په کافر. علماء لیکي چې په کومه ګناه سره فخر وکړي نو دې پاغه ټکی کافر شي. کدا وخت کې د چا مړ کو نو دا به کافر مړي. عزیزانو دا پړووري کوي چې نن د زمکه په سر چې څومره مسلمان قوم اوسېږي تقریبا د دوی دا دستور دی چې دی کافر ته دوست وي. د هندوانو زمانہ به تاسو ته یاد ایادا ډېر هندوان داسې وو چې زمونږ د مسلمانانو به ورته دوستان دي. دا هندو زما ډېر ښه دوست، دا سیک زما ډېر ښه دوست. اوس اسلامی ملکونه وګوره، اسلامی ملکونه وګوره اغي کافر ملکونو ته دوستان وي. او کافر ملک ته چې مسلمان ملک دوست وای نو دې په مسلمان نه پاتې کی. عزیزانو تاسو په دې خبره من پوهیږئ ځکه چې زمونږ ملک لګ د عقل ویش چېونو دا زمونږ ملک
لره تله پدې سوچ وکړئ چې څلور ورځې وشوي چې نواز شریف زمونږ د چین په دوره تللی او داغه متعلق اعلانونه کیږي چې د چین صدر سره او د چین وزیر اعظم سره زمونږ د وزیر اعظم خبره په دوستانه ماحول کې وشو دومره خو پوهیږئ کنه پوهیږئ پارس هغه کوم رامتوب دی چې پاکستانیان کې نه پوهیږي یو شته ده په دنیا کې یو شیطانت پاتې نشو چې په پاکستان کې راونه و یو هر ځای چې ګوري د ډمتوب او د کنجرتوب اډې جوړ هر ځای هر بازار چې ګوري د ډمتوب او د کنجرتوب اډش هر کله بجازیانو بازار ګوره د کنجرتوب اډه ده کله کباړ بازار ګوره د خزو د کنجرتوب اډه ده کنور بازارونه ګوره د کنجرتوب اډې یو شی پات بیا دا هغه جوکر قوم دی پاکستانیان هغه جوکر قوم دی نقلیان جوکران چې د بل ملک د آرامتوب تقلید ډیر زر کوي پاکستانی دا چره ونه کړ چې یورپ ممالکو اټم بم جوړ کړي دي مونږه ولې نه جوړو اغي ټینکونه جوړ کړی دي مونږه ولې نه جوړو اغي سره ایټمی پلانټونه دي مونږه ولې نه جوړو دا تقلید د یورپ ممالکو پاکستان چرونه کړو لیکن داغي د ګډا تقلید تاسو ګورئ پاکستانیانو کړي هم داوی په شان دوی په ګډي نن ستا په ملک د ټینس او د کرکټ میچونه چي دي دا د انګريزانو ایجاد دی د انګريزانو ستا ملک څومره تقلید کړي ستا د ملک دا نوجوان الکان وګوره دوی ولا دومره واړه واړه ریډوان پیدا کړی دي پلار رواني او وخت یې نیولې چې څومره رانو شو او دا زمونږ د آینده نسل دا د غرمې پیدا او بے کلمې پیدا چي دي ټول ورځ ګوره د دې پلاس کې به واړه ټرانزیسټري وي او وخت به نیولي او کرکټ میچ باو بیا په کورونو کې ورته ټلویزیونونه ناس پراته دي نو تر یو دو درې بجو پورې کرکټ میچونه ګوري نو دا هغه جوکر قوم دی چې د بار ملک د شیطانت تقلید ډیر زر اوس کرکټ څه شي دی ملک به ورانیږي ملک به آبادیږي غنم پکېږي جوار پکېږي پیپر په ارزانیږي کرکټ څه شي زرګونه دنیا ورته ناست او خزه ای په شرمونو شرمې دلو زن طلاق او بے غیرت اریو دلچ د کرکټ کتو تزي خزه ځان سره بوتلی مخ کې ناستې دا دلت رست
بیا دا کرکټیانو بوتاړونه وګور دا څه شه ده دا د انګريزانو ایجاد ټینس دا د انګريزانو ایجاد ده پاکستان لوی تقلید کړي ستا پر ریډیو په ټي وي باندې وګوره مستقل وختونه ولا جان شیر خان دومره رانو جهانگیر خان په ورواړو د دې جنگ په زمانہ کې ما دا خبرونه کته خزو بد الکانو تلاسونه پړ خز د چا خزه چې پردي الک تلاس پړ کوي د دې دله د 60 په وختو د درې می تبا ورکیږي کنه پردي الک ټینس غټل زما د خزه څه کار دی چې ورته لاس ټکي په دسي بے حیا او بے غیرت من کې اوسې او نور به شرمېږي ان شاء الله نور به شرمېږي ستاسو دا زړې زړې پیپړې نه دي دغه پیپړې کده سرک وترونه وته په غډې دون مان دا ګیره کړه وخت دا سره روان داغه جوکر او نقلی مل اوس یو بل مهرباني د انګريز د ملک تقلید پاتې ویډیو گیم کم یو بے غیرت الک نه چې نور سکار نکېږي د ویډیو گیم دکانو باسي او د ماشومان په ټوله ورځ تبا کیږي د سبقونو نه وته اوس بل مهرباني رااله بلیټ نرغه دې چې میز جوړي او دکان ورته نیسی او د الکان په باندې هغه غونډس کرغړی رغړی 15 روپے 10 روپے دا جواری نه ده اوس په خبرګو سترګو د پاکستان حکومت اړوند شي چې پټاپو کې چې سار را پاسو چې نه وزیر بینای نه گورنر بینای نه صدر بینای نه وزیر اعظم بینای ټول پټاپ وړاندنه په خبرګو وړاند شي دا کد چرته سړی په کور کې جواری واچوله خو پولیس په چاپه و یو ویني او په بازار کې جواری لګیدلې په بازار کې ستا قانون چرته لاړ بلیټ جواری نه ده ویډیو گیم جواری نه ده په میوزیک سنټرو کې دننه 10 روپے باندې دننه هر ورځ الکان نه نباسیو وی سی آر ورته خی دا یو مستقله سینما او جواری نه ده دلته قانون خاموش قانون یو دغه نه دی چې د حکومت به بیا د سنوم نه دی مونږ ته د حکومت نه دی پکار مونږ د حکومت نه بیزاری مونږ د حکومت منلو ته تیار نه یو مسائل پځه پرې په دې ملک تاسو وګورئ په بازار کې بډمان رواني ډولکی به ور سره او په بانس کې به دوه ټوکرای چولی یو مخ کې بز وړاندې یو برستو ځوړاندې یو سپینګیره به پیدا کړي هغه به مخه ته غړي اکیوي وې سید حسن سرکار دی ڈالی پئی جاندی اے ڈالی اس ویٹ کسوید دنیا غنڈگان او بدماشان ور سره روان دي جګړم کوي مرای ندیم نسی فتوام در باندې لګئی تو آیا چې کوم قوم دا مزاج
چې د اولیاء مزاراتو ته په ګډېدو په ډولکو په کنجرتوب روان دې قوم ته هم خدای پاک ښه ورځ ښیي یا دې قوم ته هم الله تعالی د سکون ژوند نصیب کوي. که دا ډمان دومره ښه خلق دی نو تاسو د مور او پلار قبر ته ولې نه بوځئ؟ آخر تاسو کې د چا مړي خو به شوي که نه ټول ژوندي یې مړي خو به شوي. نو تاسو دا ډمان د خپلو مشرانو قبرونو ته ولې نه بوځئ او هلته دبلې او باجې پې ولې نه غږوئ چې دا اولیاء الله تاسو ته دومره سپک او ذلیل ښکاري چې د هغوی په قبرونو باندې تاسو ډمتوبونه کوئ. عزیزانو په کلاو غوږ واورئ، تاسو د نوتیې خلق ډېر پوه خلق او پوه ځکه یې چې ښځې سره هم رابطه ده. په کلاو غوږونو واورئ. جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم داغه فرمان دا دین د قرآن کریم فرمان دا دین دی. نو د قرآن او د حدیث نه بهر دین شته؟ حاجی ویبا نشته کنه. دین یا قرآن دے او یا حدیث دے، دین اپا خواہ دین نشتا. ځکه چې دین نامه ده د الله د وینا او دین نامه ده د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا. دین اپا خواہ دین نشتا. تاسو راشئ چې وګورو چې قرآن څه وایي. قرآن وایي چې که تاسو دا غواړئ چې زمونږ رابطه د خدای سره پیدا شي نو ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. پیغمبر چې کوم شی تاسو ته د خدای نه راوړی دی هغه ونیسئ. وما نهاکم عنه فانتهوا، او کوم شی نه چې پیغمبر منې کړي یی هغې نه منې شئ. نو د پیغمبر وینا دا دین دی، داغه منع دا دین. پیغمبر د قبر متعلق څه ویلي دي؟ د قبر متعلق ویلي دي چې تاسو قبر ته ځئ ځکه چې قبر کتو سره سړي ته تذکره د موت شي، مرګ ورته رایاد شي او خپل انجام ورته رایاد شي چې دا حال به یو ورځ زما وي. بس دغه نه پاخوا قبرونو د پاسه نورې قصې دا دین نه دی. خو دې کې شک نشته ملا خو هر چا سره پیدا کیږي، هر چا ملا پیدا شي. صاحب په قبر زه پنجاب کې پیښ شوی وم، یو عرس تقریر کوي چې الا ان اولیاء الله لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اولیاء باندې به خوف و خطر نه. نو دیو سوئی چې قبر وچ فرشتے آئیں،
हजरत जी दे मुरीद नो हथों फड़िया, उनने एक थप्पड़ लगाई मुनकीर नकीर दा खबरी दा तसु मुनकिश्ता दा खलकता ना मुनकिर उनने एक थप्पड़ लगाई और मुनकर नकीर नु कहन लगे न क्यों बेशर्मा बेहया किनू तू हथों फड़िया, मनु सरकार दा सहारा नसीब होया, बेहया हट जा मेरे अगों। जोसनास लड़की ख्याल कोम थी या अल्लाह उस पर्दा में साथे दा खुटोल दगा तबीयत खलक दे वो दीप से जमान नंबर दे 10 अरबों से चल अजीजानो चल सक मंगला चल नरस यौमन इल्म सरा लस्मन अकल पकार बाजी मुलियानों की इल्म राशि अकल पकी नहीं न दा सटी गुसी खुरी जानम गरबई बलम गरबई शोर है कम डलाओ कम कौम की अकल भी अगी आसमान सरा खबरी